دربار رسالت تا چې څوک په نیت محبت راغلی کافر دی او تلی جنتی دی. پیغمبر علیہ السلام د پیغمبرۍ اعلان وکړو. ابو جهل د یمن کې یو لوی تاجر حبیب نامه یې وه. وی حبیب یمنی رضی الله تعالی عنہ په اول کې کافر کله چې دوی مبارکو د پیغمبرۍ اعلان وکړو ابو جهل خط ولیکل ورته وایي حبیب مکه کې یو کس دی هغه خلک ځان ته رابلي زر راشه دا خلک د پیغام دا خلک او دی د دې دعوت نه منع کا خلک یې خپل دین نه واړول. ابو جهل دا خط چې ولیکل حبیب ورته وایي زه خو یک طرفه خبرې نه اورم هغه خبرې مې اورم چې هغه څه وایي. ابو جهل ورته وایي ډېره ښه ده را بیولو دلته کې بیا راولو. حبیب یمني ناست دی کافران ورسره ناست دي. حبیب یمني رضی الله عنه یو کس ولېږل ورته ویې لاړ شه محبوب پاک راوله. کله چې محبوب علیه السلام پسې کس رالو هغه چې کله را روان شو نو ابو جهل کافرانو ته وایي چې او کافرانو کله چې هغه مجلس ته داخل شي یو به ورته نه ودرېږئ داسې نه چې تاسو ودرېږئ او په حبیب یمني باندې رعب راشي دبدبه ور باندې راشي. نو چې رعب پرې راشي دبدبه ور باندې راشي نو هغه به ایمان قبول کړي. نو تاسو کوشش کوئ چې یو به هم نه ودرېږئ. خلکو ورته وایي چې واده ده موږ به یو هم نه ودرېږو. کله چې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم مجلس ته را داخل شو ټولو نه اول ابو جهل ورته ودرېدو ټولو نه اول دی ودرېدو. کافران ورته وایي عجیبه نخری نو نخری تا خو ویل چې یو به هم نه ودرېږو او ټولو نه اول ته ودرېدې. دی ورته وایي قسم پر خپله ودرېدلی یمه چا غوږونه ونیو ما هغه ودرولمه. جبرائیل علیه السلام ونیول ته څوک یې چې ته به محبوب عالم د تعظیم لپاره نه ودرېږي. ټول ورته ودرېد. چې کله ودرېده مبارک کېناستو. زه مبارک سره درود نه وایم دا ما خپل ذوق او مینه ده ښه پوهېږئ که نه بس دا ما خپل ذوق او مینه دی راز زه ستاسو ته نشم شیر کولی. بعضې خبرې د څه وي مولانا صاحب د راز وي زما او د مدینې منورې د آقا په منځ کې راز دی دا زه نشم شیر کولی. مبارک مجلس کې ناست دی په دې وخت کې حبیب یمني ورته وایي دا خلک څه وایي. مبارک ورته وایي څه وایي ته ووایه. وی دا خلک وایي چې دا پیغمبر دی. دی ورته وایي او زه پیغمبر یم. حبیب یمني ورته وایي دوه سواله کومه. یو سوال تعلق دی دنیا سره نه دی یعنی داسې سوال دی چې په هغې باندې سحر او جادو اثر نه کوي. او دویم سوال غیب تعالی تعلق ساتي. چا سره تعلق ساتي؟ غیب سره. نو که دا دواړه سوالونه دې صحیح کړل ته به نبي وي. یو نقطه درته وایم ځان به پوهوئ. څو ورته وایي دوه سواله دي. یو سوال داسې دی چې جادو ور باندې اثر نه کوي جادو ور باندې. او دویم سوال داسې دی چې څه سره تعلق ساتي. ابو حبیب یمني کافر دا عقیده وه چې نبی وي هغه سره به علم غیب وي. پوهېږئ که نه هغه هم ویله چې نبی وي د غیب و علم به وي ورسره. ځکه وایي چې دویمه خبره دا ده چې غیب سره تعلق ساتي هغه به هم راته وایي. مبارک ورته وایي وایه کوم سوالونه دي؟ وایي چې یو سوال مې دا دی شپه وه وی اسمان کې چې کومه سپوږمۍ راختلې ده دا په ځمکه باندې راګزار کړه ځمکه باندې. ابو جهل په خندا شو مجلس کې ودرېدو ورته وایي حبیبه نن خو دې ډېر ناشنا سوال وکړلو. داسې سوال خو موږ چېرته په ذهن کې نه و راغلی او ډېره تسلي ورکوي تا خو د ډېر کمال وکړه. مدینې منورې آقا ورته فرمایي حبیبه که اسمان نه مې سپوږمۍ ځمکه باندې راوسته دې ټولو ته وایي ایمان به قبلوئ. حبیب یمني ورته وایي خلکو خبره واورېده ټول ورته وایي موږ به ایمان قبلو. پیغمبر اعلان یې کړی ورته وایي دې ملګرو ته ووایه ایمان به قبلوئ. ټول وویل چې ایمان به قبلو. مبارک چې کله سپوږمۍ ته اشاره وکړه اشاره یې چې کله ورته وکړه سپوږمۍ لاندې راوسته. قربان شم د محبوب پاک دی اشارې نه چې سپوږمۍ ته اشاره وکړه سپوږمۍ په ځمکه باندې راغله په منځ دوه ټوټې شوه. څه مقصد
د حضور پاک مبارک په دې اشاره په دې وهمي کرخه کې دونه طاقت دی چې 2,40,000 میل باندې لري سپوږمۍ په میز باندې دوه ټوکړې کوي ځمکه باندې راخطا کوي هغې مبارکو په وهمي کرخه کې دونه طاقت دی رب خبر دی چې په دې ګوته کې به څونه طاقت وي رب خبر دی چې په دې پنجه کې به څونه طاقت وي رب خبر دی په دې لاس کې به څونه طاقت وي رب خبر دی په ټول وجود کې به څونه طاقت وي وهمي کرخه کې دونه طاقت ده سپوږمۍ څومره لرې ده 2,40,000 میل باندې لرې ده سپوږمۍ لاندې ځمکې راته راوسته چې ځمکې ته یې راوسته نو ابو جهل ورته وایي چې حبیبه وایي نن دې ناشنا جادو وکړه حبیب یمني ورته وایي په ارام کښېنه دا داسې سوال چې جادو ور باندې اثر نشو کولی دا یې حل دویم سوال ورته وایم که دا یې ټیک کو ایمان ور باندې قبلوم دویم سوال کوم دی ډېر ناشنا سوال ورته وایي وایي دویم سوال مې محبوبه په زړه کې دی سوال به م راته وایي او جواب به م راته وایي عجیبه خبره نه ده محبوبه سوال به م راته وایي جواب به م راته وایي بیا دې منم کریم آقا صلی الله علیه وسلم ورته په خندا شو مبارک ورته وایي او صاحبه ستا په کور کې یوه لور ده په دواړو لاسونو معذوره ده په سترګو ړنده ده په غوږو کڼه ده په خپو باندې شله ده معذوره ده څو کالو نه په کټ باندې پرته ده داسې ده که نه حبیب ورته وایي او وایي کله چې ته راتلې او ستا ته ابو جهل خط ولیکل چې راشه دلته کې یو نبي پیدا شوی تا په زړه کې دا سوال رالو سوال ورته وایي وایي په زړه کې دا سوال رالو چې که چېرته دی نبي وي که چېرته دی پیغمبر وي نو زه به ورته د خپلې لور د علاج متعلق هم ووایمه چې لور مې بیماره ده حبیبه محبوبه علاج دپاره څو ښایه دا سوال د حبیبه په زړه کې رالو که نه حبیب یمني ورته وایي او بلکل مې دا سوال په زړه کې یو ورته وایي سوال دې دا دی او جواب یې واوره جواب یې دا دی ته به لا کور ته نه وي رسېدلی چې ستا لور ته به رب العالمین شفا ورکړې وي جواب یې دا دی ځه حبیب یمني رضی الله تعالی عنہ شپه تېره کړه چې کله دا خبره ورته وکړه کله چې ورته وکړه وایي محبوبه دا دواړه داسې خبرې وې چې دا عام سړي نشو حل کولی ته په سچه باندې پیغمبر ابو جهل هغې ملګرو ته وایي او بدبختو او بدکارو او فاسقانو دا نبي دی دا پیغمبر دی او حبیب نن نه اعلان کوي چې زه د مدینې منورې د آقا په غلامانو کې یم ایمان یې راوړ ایمان یې چې کله راوړو واپس چې کله سبا کور ته راتلو کور ته چې کله را دننه شو نو په کور کې چې په کوم کټ کې څو کالو نه لور پرته وه هغه کټ ته یې وکتل لور یې نه وه کورواله ته وایي بیبي لور څه شوه لور مې څه شوه هغه بیبي ورته په خندا شوه ورته وایي خاونده بهر وځه او باندې جنکین لوبې کوي جنکۍ باندې لوبې کوي وګوره په ټولو جنکو کې چې چا مخ د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې ځلیږي هغه به د ستا لور وي حبیب یمني وایي کله چې زه رابهر شم او ومې کتل جنکو لوبې کولې په چې ومې کتل یو پکې ډېره ښایسته جینۍ وه ډېره ښایسته وه وایي لاس نه مې ونیوه ورته کتل مې لاسونه یې روغ دي سترګې یې روغې دي وګونو باندې اوري خپې روغې دي حیران شوم چې دا خو ما لور نه ده وی لورې ما ورته وی لورې ته معذوره نه وې ته څو کالو نه په کټ پرته نه وې وی ما ته وویل چې آ بابا جانه دسې ومه خو بېګا شپه چې وده شومه یو سړی راته خوب کې رالو حبیب یمني ورته وی بچی څنګه و وی بابا جانا سترګې یې داسې وي وګونې یې داسې وو ګیره مبارک یې داسې وه سونګه مبارک پوزه مبارک یې داسې وه تندی مبارک یې داسې و زلفان مبارک یې داسې و چې کله یې ټول ورته بیان کړ ورته وایي چې بچی دا څوک چې ته راته یادوې هغه دربار نه خو زه نن راغلی ما م ورباندې ایمان راوړی دی وی بابا جان هغه راته خوب کې رالو او زما په بدن یې لاس راخ کړل رب العالمین هم دستي راته شفا راکړله